السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ځای نه چې دا زموږ کچوڼی روډ دی او د چنګړتوب د کار څه شوق شته، خو چې د شوق نه کوي، د دې کسب دی، د روزګار دی، خو بس دا د وخت نه ټکنیکي کارونه کوي، څه وایي ټکنیالوجي که نه، هغه کارونه کوي. نو د هغې په وجه کې دا د کور د چم ګاونډ پوره خدمات کوي. حالانکه وړوکی ماشوم دی، دونه غټ هم نه دی، څه کتی شي، بیا هم د دې شوق دی، د رینې پیدا کړلی دی، ګوټ پیدا کړی دی. دا اوس د چم ګاونډ دا پیزارونه پراته دي، دا به راغلي او لکه دې د چا څخه شاګردي نه راکړل، نه چې د چا سره کار کړی، بس خپل یو شوق دی. د هغه شوق ترونه دې کوم کار زده کړی دی، اوس لګیا دی دا کارونه کوي. ماشاءالله زمونږ خو پوره کار برابر دی. دوی زمونږ کپړه پیزار اوس لیکن دا لزر جوړ کړي که نه، دا ماشاءالله دې شوق دی. داسې ماشومان له پکار دي چې کم سے کم ځان سره لږ ته لږه هنر زده کړي، لږ ته لږه هنر خامخا زده کړي. موږ اوس دې نه تپوس کوو زما د کشر ورور نه پچوڼا نه چې الیاس دا کار په څومره ټایم کې زده کړو. راځئ وګورو چې څومره وخت کې زده کړو. کال کې دې کار زده کړو؟ یو کال کې. نور شوق دې شته؟ او باتک دوکان کې لا وهې که نه؟ نه، باتک دې کار نشته، راته نشته چې د کور کار شوق نه کوې. ډاکټر څه وایي چې لکه چې کوم ماشومان دي سکول ته نشي تللی که نه، اوس نشي کولی که نه، هغه ځان سره څه کار زده کړي، لکه په دې سره دوکان کې د کور خدمت کوي که نه، دغه پیغام دی. وړوکی پشوڼا، تاسو د هغې خبرې واورېدې او دا دې شوق دی ښه، د کور نه بهر دوکان دې موږ دا نه کوو، خو خیر که په آینده وخت کې دې شوق ونه بیا به ځان دوکان هم وکړي که نه. خو فلحال ماشاءالله دا ځان په خپل تور په خپله کار